په دې باندې پیسې ګټلې کېدای شي لکونه روپۍ داسې NGO تنظیمونه ادارې چې هغوی دپاره میټینګونو له او خپلو پروګرامونو له ځای نه وي او هغوی حالونه علي نو که دې کې دا شیزونه کراکري او دا کم سهولیات دي دا ورکړی شي نو زما په خیال چې نوښار ضلع کونسل چې کوم دی هغه په دې خپل دا مدنم راوچتولی شي او ورسره په خپلو خپو درېدی شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زیم بغبیسیار. دا ډسټرکټ کونسل دی د نوښار د دې افتتاح 2009 کې شوی وه. په دې باندې ډېرې غټې پیسې لګېدلې دي. تېر ټرم د ناظمینو دلته اجلاسونه وشو، دلته کې د ډسټرکټ کونسل ټول ټرم واتیر شو، خو په دې ټول ټرم کې هغوی د دې ډسټرکټ کونسل دپاره څه منصوبه بندي کړې. دلته کې بجلي نشته خپله، دلته کې صفا اوبه نشته، دلته ټینکۍ غټه نشته، ډېرې خبرې دي کولو دپاره. بخبیسیاره تا سره څه زما په خیال چې د دې عوامي نمایندګانو خپل حال په دغه حال پروت دی نو د دغه ضلعې د عوامو به څه حال و. زما په خیال کومو خلکو چې دلته 5 کاله تېر کړل د 5 کاله منصوبه بندۍ کې هغوی د خپل د اجلاس ځای، استوګنې ځای، ناستي ځای د هغوی دا حل دی نو د هغوی د ویلیج کونسل او د هغوی د علاقو به څه حلي. حقیقت دا دی ما ته ډېر افسوس راغو. دا تاسو به اوس په خپل سکرین باندې ګورئ دا بلډینګ د دې د ښایسته کرسۍ، د دې د ښایسته بلډینګ، ښایسته چمن، بورډونه پرې لګېدلي دي. واقعي د ډېر ښایسته ښایسته بورډونه دي، ډېر لوی ځایم دی. خو ضرورت دا دی چې دلته کې خپل کم ضروریات دي د اجلاسونو دپاره. دلته میلمانه چې د اجلاس دوران کې راځي، ناظمان راځي، دلته کراکري نشته، دلته اوبه نشته، دلته ډېر د سهولیات دي. او د ټولو نه اهمه خبره تفهیم صاحب هغه دا ده چې که تاسو وګورئ نو د محکمه تعمیرات یو خپل قانون او یو خپله ضابطه ده. دا بلډینګ په کال 2009 کې جوړ دی او د دې افتتاح په هغه بنیاد باندې. خو کله چې دا هینډ اوور کېدو دا هغه ټایم د دې ضلعې ناظم داود خټک صاحب و نو دغه یو ټرم په کوړه خټک کې تېر کړی. دغه هغه اجلاسونه به په کوړه خټک کې کېدل. بل د ټولو نه اهمه خبره چې کله دا بلډینګ هینډ اوور کېدو نو د هینډ اوورینګ یو خپل قانون دی، یو خپل ضابطه ده. د هغې مطابق پکار ده چې بجلي اوبه دالته وي. دا د هغه وخت نه نشته دی بلکې زه خو ویم که چېرې شروع نه دې بلډینګ کې خپله بجلي نشته. مطلب دا دی دلته سولر سیسټم جنریټر د دغې نه کار دوران دغه ټایم به زما په خیال چې لیاقت خټک صاحب یا د هغوی پوره ټیم چې کوم دی د ستاینې وړ دی دا کار چې هغه ورته بیا هم یو دومره وسیع فنډ که تاسو وګورئ او د خپلو کتونکو ته دا حال وښیئ نو دومره خوبصورته ډېر ویل فینشر حال جوړ دی، انتهایی سهولیت یافته او د هغه کاوش چې کوم دی هغه قابل تحسین دی. نو دا پکار دا ده د هغه وخت منتظمینو ته ذمهدارو ته دا پکارو چې آیا دې کې بجلي شته، اوبه شته، د اوبو سیسټم صحیح دی، کراکري صحیح ده. ځکه چې دا د ضلعې اسمبلي حال دی. د ضلعې اسمبلي حال مطلب دا دی چې دلته به د دې ضلعې د عوامو د مفادو د فلاح او بهبودو فیصلې کېږي. ګرانو کتونکو دغسې دلته کې ګیس، ټیلیفون او داسې شیزونه دي چې هغې نه بغیر هیڅ اداره، یو کور، یو ځای نه چلیږي. تفهیم صاحب کو کتې شي نو د دې ګیس ټیلیفون نه علاوه چونکې دا د ضلعې اسمبلي حال دی او زما په خیال چې دلته به د اسمبلی ریکارډ هم نوي دي کلیریکل سټاف سره یا نورو سره، یا دلته به د سټیشنرۍ دپاره هم څه داسې خاص خاطرخواه د هغې د محفوظ کېدو دپاره هم څه داسې دغه ني. زه یو سوچ کوم او هغه دا کوم چې کوم داسې حالاتو، کوم داسې وجوهاتو چې هغه دا بنیادي سهولیات پکې ونه کړی شول یا دغه نه کړی شول، ور نه کړی شول. لکه تاسو وګورئ، زه ډېره مننه دا بورډ لږ وګورئ. په کال 2009 کې د دې افتتاح شوې ده او ورکس اینډ سروسز محکمې د دې جوړښت کړی دی. په دې باندې چې کوم لاګت دی 15 میلیون روپۍ په دې باندې هغه وخت سره لګېدلي دي او دومره کثیر لاګت، دا ډېر غټې پیسې دي، ډېر کثیر لاګت سره په دې لګت شوی دی او د هغې باوجود هم
لکه بنیادي لکه ډېر یو سمپل کار دی چې کله دا بلډینګ هینډ اوور کېدو ډسټرکټ ګورنمنټ ته هغه وخت سره د په کال 2009 پکار دا چې دی کې میټر وې دی کې اوبه وې دی کې ګیس وې دی کې ټلیفون وې دی کې بنیادي سہولیات سټیشنری دی کې د ریکارډ روم وې کمرې خو پکشته او دلته سکیورټي شاته چې کوم کنډتار لګېدلی دی هغه بالکل اسې په دې ډېره اهم خبره په کال 2019 د اګست په میاشت کې جی 15 میلیون روپۍ یو ډېر کثیر رقم ډېر غټې پیسې ډېر غټ رقم په لګېدلی دی او بیا پکار دا دی چې دې دپاره د دې مینټیننس دا خو لیاقت خټک صاحب یو قدم اوچت کو یو ډېر ښه قدم اوچت کو ځکه چې دا به دغه دوران کې خوشحال خټک لایبرري او خوشحال خټک هال چې کوم دی پاکوړي کې اجلاسونه به هلته کېده دا ګورې د لیاقت خټک صاحب دا اقدام چې کوم دا ګام هغه پورته کړی و د ډسټرکټ اسمبلی هال هغه ویلفیر نشکو دا د هغه ګورې ډېر انتهایي په دې دوباره به همغه عمر پیسې لګوي که نه یاره د دې بیا لاګت څه اندازه نشته دی د دې نه به بیا د هغه بورډ به لګېدلی ایکسپرټو سره نه د دې بلډینګ دلته راوستو نه پس د 2009 نه پس چې دلته دا کار دی باندې بیا دوباره هم ډېرې پیسې لګېدلې دي کروڑونه روپۍ په دې صرف شفت کولو باندې او یو ځل بیا په 2000 بورډو لګېدو 19 کې د اګست په میاشت کې بورډو لګېدو خو هغه ټیم بورډونه لګېدل نه جی دا بلډینګ سیلاب هم والی په کال 2010 کې سیلاب والی انتهایی بالکل مکمل تباہ دا حقیقت دی مکمل تباہ دا بلډینګ لکه دا یو ښه سټیپ و یو ښه ګام و د هغه وخت د دغه مرمت غوښتو بالکل بلکې دا خو بالکل هیڅ هم نو اسمبلي هال دپاره موضوع نو دا چې دا اوس تاسو کوم د کیمرې په سترګه باندې خلکو ته وښولو عوامو ته وښولو دننه کار چې کوم شوی ډېر انتهایي زبردست د دې نه علاوه نور جنرال پروګرامونو دپاره هم ډېر ښه ځای دی ډېر لکه ډسټرکټ په دې باندې آمدن کولی شي یو ډېر وسیع آمدن پرې کولی شي ګرانو کتونکو دا یو داسې حال دی که دا ډسټرکټ کونسل آفر کی خلکو ته د مختلف میټینګز او پروګرامز دپاره نو په دې باندې ماهانه ډېر آمدن هم ډسټرکټ ته راتلی شي مطلب دا دی په دې باندې پیسې ګټلی کېدی شي لکونه روپۍ داسې انجیو تنظیمونه ادارې چې هغوی دپاره میټینګونو له او خپلو پروګرامونو له ځای نه نه وي او هغوی حالونه الي نو که دې کې دا شیزونه دا سټیشنري د کراکري او دا کم سهولیات دي دا ورکړی شي نو زما په خیال چې نوخار ضلع کونسل چې کوم دی هغه په دې خپل دا آمدن هم راوچتولی شي او ورسره په خپلو خپو درېدی شي دغه یو څو خبرې وې ګرانو کتونکو دا دننه تاسو ویډیو مو کته او دا بارم دا خشته غوندې چمن دی او ډېر ښه کسان دي هغه خپل کار چې کم کسان دي هغه کوي خو سهولیات او ضروریات دا اهم شیزونه دي غټه خبره زه خو دلته چې راغم نو خوشحالم شو خفم شو دې مشرانو له پکار دي اوس هم ستلي نه دي د دې دپاره باقاعده منصوبه بندي پکار ده دلته کې د دې ځای خپل ټرانسفارمر پکار دی دلته کې د دې خپله غټه ټینکۍ پکار ده دلته چې کوم سیستم لکه د اوبو چې کوم نظام وګورې نو دا دومره خلک که راشي دا ټینکۍ وله کار کوي نه کوي او اوبه بنیادي ضرورت دی اوبه د ټولو نه بنیادي ضرورت دی او دې سره سره دا نور شیزونه هم چې دي دا بنیادي دلته چې کوم کولر لګېدلی دی ما بار وکتو د یخو اوبو نو داسې کولر یې ډېرو ځایونو کې لګېدلي هغه کنیکټ نه دي کنیکشن یې نه دي ورکړي نو ګرانو کتونکو دا څه خبرې وې تاسو سره مو شریکولې او مشرانو ته هم دا رسول زمونږ او ستاسو مشترکه ذمهواري ده هېڅ تنقید ذاتي اختلاف لا د بدنیتۍ باندې دلته نه وي راغلي ډېر خشته یو ځای دی او دې کې چې کومه بهتري راوستی شو په شریکه او څه نشاندهي کولی شو نیک نیتۍ سره نو هغه زمونږ ستاسو ټولو فرض دی نو داسې شیزونه به مخکې په وړاندې بوځو او مخکې په وړاندې به وړو او په دې باندې به خبرې هم کوو نو دویم پروګرام پورې د الله په امان